وصدق النبي الكريم. یوزل بطول درود شریف وایو. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین. زما عزت مندرونو د نننی اجتماع تعلق د دې رور وقاص صاحب دا نکاح سره دی. د نکاح مجلس عبادت یې ګوره، نکاح په خپل عبادت دی، د نکاح خطبه ویل عبادت دی او د نکاح خطبه اوریدل هم عبادت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اعلنوا هذا النکاح، وی دا نکاح مشوره کې د دې اعلان وکړه، خلکو ته ووایه د فلان کی نکاح شوه، د فلان کی د زوی نکاح شوه، د فلان کی د لور سره نکاح شوه. اعلنو دا کولو کے اعلان کے، اس کا اعلان کرو اور اس کی شہرت کرو چې خلکو ته مشوره شي دا خبر. او بیا فرمائی وجعلوه فی المساجد، او که کیږي نو په جماعت کې وتړئ. جماعت کې چونکې نن سبا شر شور او د ماشومان نو د دې آدابو خیال نه ساتل کېږي، په دې وجه خلک یا په کور کې بیٹک کې او یا په شادی حال کې نکاح تړي. نو ګوره علما لیکي وی چې رسول الله مبارک فرمایي جماعت کې وتړئ، نو خو عبادت خلک جماعت کې کوي. که دا محض یو رواج وي نو بیا به دا نو فرمایلی چې په جماعت کې وکړئ. جماعتونو کې خلک رواجونه نه کوي. زمونږ د مسلمان خصوصا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت او د نورو په منځ کې بنیادی فرق څه شی دی؟ هغه دغه نکاح ده. ګوره خدای پاک په هر جنس کې مذکر او مؤنث، نر او انثی، ماده او نر پیدا کړي دي، او بیا په هر جنس کې الله پاک هغې کې خواهشات پیدا کړي دي. خواهشاتو سره بیا د یو ځای کېدو جذبه پیدا کېږي. لیکن زمونږ د خلکو خواهشات شته، خو خواهشات به د دین لاندې قابو ساتو، د دین نه بار به خواهش نه وباسو. نو دین وایي چې دا خواهش چې د هغې نه پس جذبه د یو کېدو راځي، دا به ګورې په خپله خوښه نه کوې، دا به د شریعت په خوښه کوې. شریعت خوښه څه ته وایي؟ شریعت وایي وی خور سره به دا تعلق نه جوړی، مور سره به دا تعلق نه جوړی، لور سره به دا تعلق نه جوړی، مامی سره به دا تعلق نه جوړی، مامی سره دا تعلق به ترور سره نه جوړی، دا به د مور خور سره نه جوړی، دا به رویرې سره نه جوړی، دا به خوردې سره نه جوړی. ګوره شریعت وایي. موږ وایو بالکل الله او رسول چې څه وایي زمانه هم دا د شریعت دایره کې دننه شوه. دا تعلق د تر لور سره جوړولی شي، د ماما لور سره جوړولی شي، د ترور لور سره جوړولی شي، مسلمانې سره جوړولی شي، کتابیې سره جوړولی شي. مشرکې سره به نه جوړی، ټیک شو نه جوړو. خدای نه مني هغه سره به نه جوړی، ټیک ده نه به جوړو. چې کم سیزونه الله او رسول ویلي د هغې سره به دا تعلقات ساتې، او چې چا سره وی نه نو نه. دا د شریعت د دایرې لاندې خواهش شو. که موږ داسې نه کولو صرف خواهش پرستی وه، بیا پکې د خور او د لور او د ښځې او د مور هېڅ تمیز نو. تاسو ابل ورځ وکتل په میډیا په اخبار کې نه راغلی چې په امریکا کې یو سړي د خپلې لور سره واده کړی دی، د خپلې سکه لور سره. لور یې څه وایي؟ ګوره اخباري بیان دی. لور یې وایي چې زما بله خور و مېرنۍ، هغې دا خواهش و چې زما د پلار سره تعلق جوړ کړي، نو ما د هغې نه ځان را مخکې که، مې فیل کړه، ناکام مې کړه، او ما د خپل پلار سره خپل جنسي تعلقات شروع کړل. اوس دا خواهش پرستی دی ته وایي. موږ خواهش به د شریعت لاندې قابو ساتو. بیا شریعت وایي بغیر نکاح نه به نه ورنږدې کېږي. دا تعلق به اله ساتي چې نکاح وشي او دوه ګواهان پکې منځ ته راشي او مهر پکې منځ راشي. موږ وایو الله ټیک ټاک صحیح شوه خبره. که دا نکاح نی همدغه هلک او جینۍ دی، نکاح یو دوه ټکي د خولې نه ووتل، په دې سو په دې سنه، دې کې څه دي؟ دې کې دا دي چې زه ستا تابع یم الله، ستا د رسول تابع یم. ته وایې دا دوه ټکي وباسه، نو بیا هغې نه پس به خپل خواهش او خپل جذبات پوره کوې. او که دا دوه ټکي دې نه ویستی نو خپل خواهش او جذبه نشي پوره کولی. بیا د شریعت تابع شم.
بالکل ټیک شوه. هغې نه پس بیا شریعت څه وایي؟ وایي که خپل جذبات ستا اوبرو شي نو ګورې د خلکو مخکې نه پټ، د خلکو مخکې نه، بچو مخکې نه، رونو خویندو مخکې، مور مخکې نه پټ. زم الله بالکل ټیک، ستا خبره به زه منم چې څنګه یي. بیا شریعت وایي یاره که د زنانه اولاد وشي دې کې به بیا دا تعلق نه ساتئ، که د زنانه ماهانه بیماری راشي بیا به نه ساتئ. زم خدای ټیک، بالکل ټیک، چې تا څنګه ووایي د هغې تابع. بیا شریعت وایي چې د زنانه سره خپل شهوت او خپل خواهش پوره کې، ګوره چې کم خاص ځای دی هلته به پوره کې، بل ځای نه. زم بالکل ټیک. ګوره پته ولګېده چې خپل خواهشات دي دا سړی پوره کوي، لیکن دا ټول د شریعت په دایره کې ده نه، د شریعت د دایرې نه بار نه. او چې د شریعت د دایرې نه دن نشي، د نکاح نه لوی عبادت زمارونو بل نشته. ګورې نکاح خو ډېر بهترین شی دی. زمونږ درې امامان، حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، حضرت امام مالک او حضرت احمد ابن حنبل، هغې وی نکاح واده د ځان له ژوند تیرولو نه بهتر دی. امام شافعي صاحب وایي نه، تخلیل عبادت افضل ده د نکاح نه. که یو سړی جومات کې کینې او د اعتکاف کوي، چله کوي، دروازې روجې او د شپې منځونه، وی دا د نکاح نه غوره د شافعي صاحب وایي. ولې؟ او چې نکاح وکړي نو دا به ښځې له کټوی سمسی راوړې عبادت پاتې شو، ښځې له به غم خادی له منډې وی پاتې شو، سخر خواښې سره به دی غم خادي کې عبادت پاتې شو، مزدوری به کې روجې نشي نیولی. او چې جومات کې کښېنی واده دې ونه کړل، دروازې به دې روجې و، د شپې به د عبادتي، نو یې بهتره نه شوه. زمونږ درې واړه امامان څه وایي؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، احمد ابن حنبل او مالک صاحب وایي نه، نکاح هغې نه بهتره ده. هغه انسان خو صرف نفلي عبادت کوي، که د ورځې روژه نیسي دا نفلي عبادت دی، او که د شپې ذکر و اذکار کوي او د شپې تهجد کوي نفلي عبادت دی. او نکاح سره کم عبادت دی فرضي. که ته ښځې له ډوډۍ راوړې دا فرض ده، که ته ښځې له جامه راوړې دا فرض دی، که ته د ښځې علاج دارو درمل کې دا د فرض پوره کړل، که ته ښځې له کور جوړی دا د فرض پوره کړل. او قانون دا دی چې د فرض و ثواب د نفلو نه زیاتي، نو نکاح بهتره نه شوه. خدریمه خبره ته وایې دا به غم خادي کوم نو ثواب ختم شو، نیکي غم خادي ثواب نه څه. مسلمان سره ښېګړه کول، مسلمان سره خپل تعلق جوړول، دا خو ثواب دی. نکاح خو ټول ثواب دی. زه وایم چې څوک نکاح نه کوي او ځان له دې ناستې خپل عبادت کوي، د ورځې روژې او د شپې دی لګیا دی د الله تهجد کوي، ښه عمل دی، ښه ثواب دی، ډېره ښه خبره ده. خو دی به صرف ځان جنت ته پورې باسي. او چې واده وکړه او نکاح وکړله، دغه سړی یو سړی کافر نشي مسلمانولی، ځان جنت ته پورې باسي. او چې نکاح وکړله او واده وکړه نو درځن خو چې ته تللی نه او خدای دې نور هم زیات کړي. څومره مسلمانان پیدا شو، بیا د زوی بچي، د نوسي بچي، څومره مسلمانان پیدا شو. دا د نکاح برکت دی. زه نه وایم، قرآن شریف فرمایي، الله نبی علیہ السلام فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الله احسان تا باندې کوي، یو نفس مې پیدا کړی، د هغې بیبي مې د هغه نه پیدا کړه، وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. دا دنیا سړي او ښځې د هغې نه خدای پیدا کړل. حدیث د رسول الله مبارک فرمایي دویم نکاح ټول عبادت دی. څنګه؟ که یو سړی کور ته ننوت او ښځې سره میلاو شو او دې م ورته وخاندي هغه م وخاندي، په دې کې هم ثواب شته. هم ثواب نه شو؟ که ښځه روټۍ راوالي او سړي ته کېږدي په خوشحالۍ، دا هم ثواب شو. د اودس اوبه وله تیارې کړي، لوټه ورته کېږدي، دا هم ثواب دی. تهجد ولی پاسئ، دا هم ثواب دی. جانماز ورته واچئ، دا هم ثواب دی. جامې ورته اسري کړي، ورله یې ویندي چې دی او پې مونځ کوي، دا هم ثواب او اجر دی. حتی رسول الله مبارک فرمایي، د رسول الله مبارک فرمایي، د حدیث مفهوم درته وایم، که یو سړی نوړی راوالي، ښځه خاوند دواړه ناستي په میز باندې، یو طرف ته ښځه ده او بل خوا خاوند دی، او دا خاوند یا دا ښځه، دا خاوند نوړی راوالي ځه او د ښځې له خوله کې ورکړي. اوس د هغې لاس خو چا نیولی نه دی، خو یې راغېشتی شي چې دا خاوند نوړی رالي ښځې له خوله کې اچوي، خو خپل شهوات
اوبرو شو که نه خپل خواهش پوره کوي هغه خپل محبت زیاتی نو چې نوړی راواغېسته او ښځه په خوله کې ورکړه حتی لقمه ترفعها الی فی امراتک چې یو نوړی دې واغېسته ښځې خوله کې دې ورکړه وایي په دې کې م خدای اجر او ثواب ورکوي نو څومره د ثوابونه شی دی نکاح یعنی هم به خپل خواهش ستا پوره شي هم به ثوابونه وګټې هم به د ګناه نه بچ شي د ګناه نه به پې بچ شي هم به مسلمانان پیدا شي نسل به د خدای زیات کی هم د دوو کورونو تعلقات او دوستانه او روابط او رشته ورسره جوړه شي نکاح مجلس ثواب ډوډۍ ورکول ولیمه ثواب یو بل ته مبارک شویل دا ثواب یو بل باندې د خوشحالی اظهار کول دا ثواب نورونو نکاح ټول ثواب دی او ټول برکت دی او دا برکت په موږ د ښکلي شریعت او د ښکلي پیغمبر مبارک او د هغه د سنتو دی ګورئ دا خو کافرو ته نه میلاویږي هغې خو مخکې هنیمون مناوئ نو وروستو کې یو بل سره ولګېد خو وادو کې او کړو نه لګېد نو وادو نه کې په امریکا کې تاسو ګورئ په برطانیه کې د واده نه مخکې بچي شوي ډېر خلک یې واده نه مخکې یو بل سره یو ځای شي او بچي وشي موږ وایو نه الحمدلله موږ به خپل خواهشات هم پوره کوو خو د شریعت لاندې نو د ثواب نه به ډکي که خیر انشاءالله او که د شریعت نه بار شو نو ګناه به ګناه زما وروڼو یو خبره ستاسو مخکې دویمه دا کوم اوس اسم د دوی خو دغه شوی دی او نن یې نکاح ده خدای دې مبارکه کړي خو د نکاح نه پس به څنګه ژوند یو بل سره تیری دا به دته مو وایم او دا به تاسو مو واورئ د نکاح نه پس به ښکلي ژوند یو بل سره تیری د شریعت مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خیرکم لاهله وی تاسو کې ښه سړی څوک دی ښه سړی موږ وایو ښه سړی چې مونځ کوي بېشک ښه سړی موږ وایو ښه سړی هغه څوک دی چې روجې نیسي بېشک ښه سړی هغه دی چې ذکر کوي بېشک ښه سړی ښه سړی هغه دی چې مسلمان ته ضرر نه رسوي بېشک ښه سړی دی ښه سړی هغه دی چې مسلمان ته خیر رسوي بېشک ښه سړی دی لیکن ووره حضور پاک مبارک سوئی فرمائی وی خیرکم لأہلی پتاسو ٹولو کی بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال بال بچوں بیوی کے ساتھ ان کے اخلاق اچھے ہوں کور سر خیر وانا خیرکم لأہلی او تاسو ٹولو کی بیا زخ پل اہل سر خیمہ ہوئی یو ذل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر لوخی کی کٹوری کے اوبو اغیس کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی وی عائشہ چی تو بوس کی بیا مانا روڑا اغی ذروز غلوری نا قربان فدا کابی امور پلار میں درنا قربان لاول بتاسوس کے بیا بزس کا آداب امداری چی لاول خاون لور کی اغن پاتی شی خضا بوس کی هغې د هغې اداب و خیال ساته رسول الله مبارک فرمایي نه عایشې مخکې توس کا بیا به زه څکم ګوره دې ته ښه وایي اوس داسې زمونږ خلک به داسې وکړي ځکه نه ښځه خورې مخکې اوبوس کړي خدای دې مردارې دا څښا شونډې تباه کړه ټول لوښې دې ولاړه ته داسې مور راغلی چې مخ ګوره څونه مونږ راټل کوو نه دا ښه خبره نه ده دا اصول د شریعت نه دي مخکې هغې ته وایي اوبوس کا چې ویې څکلې وایي اوس ماله راوړه نو رسول الله مبارک دی غلو خیراوړه ګوره د دواړو جهانو مبارک سردار کم شخصیت دی بی بی عائشې ته فرمایي وی عائشې شونډې دې په کم ځای ښودې وې هغې وی د الله رسول په دې ځای قسم په الله رسول الله مبارک د عائشې بی بی د شونډو په دې خپلې مبارکې شونډې کېښودې او بیا وڅکلې ته ښځې سره ده وکړه په دې زړه ګټلې کېږي مینه په دې پیدا کېږي خدا پوی شي خاون دونه ما سره مینه کوي دومره ما سره محبت دی زما د شونډو نه کرکه او نفرت نه کوي ما چې کوم ځای شونډې ښوې په هغه ځای وبس کړي ښځه دې ځان له وینځه کړه وینځه ښځه دې غلامه شوه ټول عمر به دې خدمت کوي او که تا کوتک ته ګوتې کړې او کنځل کې او وهل کې او ټکول کې هغه غریبه خو به ظاهر کې ښکاره څه نه وایي الله خو ویني که نه وال ټکول بالکل نه ګورې ښه وهل خر کنزل خدای نه غلطی شي ستا پلار ستا مور ستا خور دا ګناه ده ولا تزرو د یو په ګناه بل ولې نیسئ
غلطي هغې کړې ده، مور پلار ورته کنځي، دا جرم. خو بیا څه وایي؟ بازار کې به رواني سخر غریب به مخې له ورشي، د هغه به خیال نی دی چې کور ته راشي مزمرې به یې د بریتو نیولي، خو دې ته وایي ستا هغه دله پلار په میړو سلام وانه شو، زه یې ولیدم مخې بل خوا واړو. یا خدایه پاکه بې خونده سخر نه د سلام تمه کې، سخر خو د پلار په ځای وي، خواښې خو د مور په ځای وي، د هغې نه به د سلام تمه نه کې، ته به ور مخکې کېږي سلام باچې، د هغې غریب به یا خیال یا بې خیال نه، اړو خیال یې دی، ته ورشه سخر بابا پلانکي بابا کاکاجي ماماجي السلام علیکم، سلام پې واچوه، او به څونه خوشحاله شي. د هغه به نورو ښځې ته هم سترګې اوچتې شي، لور دا بچې ستا خاوند خو ډېر ښه هلک دی، ګوره د ما خیال نو راغی په مې سلام واچو، ما ته چې پیالې چې ستم وکړو لپې دعاګانې به درته وکړي. مونږ به وایو نه په مې سلام وانه، ته کشر یې کا کشر نه، ته به سلام اچې د شریعت دایره کې دننه، او که به سلام اچې بیا ښځې ته څه وایي که ته بیا پلار کره لاړې. یا خدایه پاکه زما وروڼو یو اسانه فارموله درته ښیم، په خپل لاس کې رستا خور به م چېته وادي، په خپل لاس کې رستا لور به م چېته وادي، که ستا لور سره او ستا خور سره خاوند دا چل کوي، زړه به دې دردېږي او که به نه به دردېږي، چې ستا خور ته کنځل کوي او پلار ورته یادوي او تا ورته یادوي، او ستا لور ته کنځل کوي تا یادوي، زړه به دې دړ کوي او که به نه کوي، نو پردی ولې کنځي؟ او چې ستا خور ته وایي نه به دې پلار کره، او ستا لور ته وایي نه به دې پلار کره، زړه به دې دردېږي که نه، خیره به د خولې نه وځي که به نه وځي، زړه نه به وځي، نو ته پردو سره ولې ناست کې په زړه باندې لاس کېږده. نو ښکلی جون خشته جون قسم دې د دواړو جهانو مبارک سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، هغه به کور کې دننه بیبیانو سره د کور کارم کوم. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم فی محنت اهله، کور به کار کوه. عایشه بیبي فرمایي او چې کله به یې بانګ وی نو جومات ته به روان شو مانځله باندې. رسول الله مبارک ځان له په خپله سپلی ګنډلې ده، رسول الله مبارک جامه چې به وشتې ده په خپله به یې وګنډله، نه بیبیانې دي او هره بیبي ته قربانېږي. داسې ژوند به په کور کې تېراو، ښکلی ژوند، الک د جینۍ سره د مینې ژوند، د محبت ژوند، سخر خواښې سره د محبت ژوند، او جینۍ به هم کور کې د خپل سخر خواښې سره داسې ژوند تېروي، دا به پردي نه ګڼئ، دا به ښکلی ژوند تېروي. دا د هغه پلار نه اوس مې دا پلار دی، هغه مور پاتې شو اوس مې دا مور ده، او د خاوند رونه ته به د رونو په نظر به ګوري، نو ژوند به ښایسته او ښکلی تېرېږي. داسې نه لکه زمونږ په وطن کې چې خواښې د انګور غیبتونه کوي، او انګور لګي د خواښې غیبت کوي، انګور نه تپوس وکړې د خواښې، څوک دې پټ غوندې تپوس وکړي خواښې څنګه ده، وایي هغه بوډۍ، وایي که خدای والا مرګ راولي، وایي خو که ماله خاوند څه شی راوړي په ځان څه چل وکړي، یا د خدای نیک بخت دی که ته په دې کور کې نن د کور بادشاه خو د دې بوډۍ د برکت دی، که دا زوی نه وې راوړې تا به دا بالښت ته رډولې وه، تا به دا میوې خوړلې وې. زور وکړه چاپي وکړه خواښې له، مینه وکړه خواښې سره، لپه دعاګانې تې واله. او که د بوډۍ نه تپوس وکړې انګور دې څنګه ده، وایي خورې ګز جبه، وایي بلا مې کور ته راوستې ده، وایي بلا. او زوی دې وایي زوی خو مې د ښځې دی نو هغه لار زر نیکبختي بوډۍ چې دونه دې په واده کې ګډا کوله، او نکري دې ټولې شاټ کړې، او رانجه به دې ټول سترګو کې چول بازار کې دې ګران کړل او ګډېدې، لږه اوس ګزاره وکړه د انګور سره. لور ورته ووایه د خدای نیکبخت دی، دا خاوند دې تا له به هم راوړي، نو ښځې له به په جورابه کې پټ شی راوړي زه، او که د واسکټ جیب کې به پټ چېته څه شی راوړي، نه ور اصول دواړو طرفو ته نشته دی. نو خواښې به انګور ته د لور په نظر ګوري، لور به خواښې ته د مور په نظر ګوري، او دا ټول سیسټم د هلک دی. ګورئ ناروالي چې جوړېږي هلک نه جوړېږي، دې دلته یا خو ښځه دومره اوچته کي چې مور ورباندې سپکه کي، یا مور ته دومره نږدې شي چې ښځه د هغې په مخ کې رټي او هغې ته سپکې وایي، نو هغه بدنامه کي. دله پکار دي چې دې ښکلی ژوند تېری، که دې د دې خپلې خواښې او خپل سخر قدر کوي، سوال نه پیدا کوي چې د ښځه د ده د مور او د پلار قدر ونه کړي. که دې د خپلو خویانو خیال ساتي، سوال نه پیدا کېږي چې د ښځه د ده د رونو خیال ونه ساتي. او چې دې د اعتدال ژوند تېروي، ښځې ته وایي د مې ښځې ستا خپل حق، او دا مې مور ده د هغې خپل حق، زما مور له سار پاسه دعا ته اخله،
مور ته وی ورې دا د لور ده او د لور په شان په نظر به ګورې ژوند به خشتی. زما وروڼو د خبرې خلاصه څه ده چې داسې ژوند دی لا ما چې درته بیان کړي د شریعت لاندې د دنیا ژوند جنت دی، جنت دی. ته به هم خوشحالی، ښځم الله به خوشحالی، کائنات به خوشحالی. او که داسې ژوند نه چې دا ما درته ووې او د جنگ جګړو ژوند دی، قسم په خدای دنیا کې دوزخ، دنیا کې دوزخ. الله هم خفا، کائنات هم خفا او ته به هم خفی. نو ژوند به ښکلې خشته او مزیدار به تیری. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په د اخره زمانه کې د حضرت علی رضی الله عنه لور په نکاح غشتې وه، حضرت ام کلثوم. نو حضرت ام کلثوم عمر کم او عمر صاحب خو مشر، نو خلکو به ښځې والې ټکولې. نو یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر تقریر وکړه، وایي که نن نه پس چا هم ښځې له ډب ورکړه نو ښه به نه. خو زورور و چا خو د هغه خبره کې دویمه نه شوه کول. نو ښځې پېښ شو چې زمونږ خو وال بند شو، هر قسمه ښځې شته. نو بعضې ښځې لږې رپوټې رامستې شي په خاوندان، جوابونه به یې کړو. نو یو بانډیسي له ښځې جوابونه ورکړي. نو هغه راغی حضرت عمر صاحب له، هغه ته شکایت کوم چې تا موږ د والو نه منې کړي یو، راشه اوس به دې بلاګانو سره ژوند څوک تېری. دویمه خبره نه جواب راکوي، رابرغېږي راته. بانډیسي راغی، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته دروازه وه. اتفاق دا و چې دې وخت کې د ام کلثوم په عمر صاحب اواز راوچت کړی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته راووته. بانډیسي ته وایي بچې برخوردار څه کې؟ وی صاحب یو مسله مې راوړې وه خو حل شوه. وی څنګه حل شوه؟ بیان کړی دی نه ده حل شوه. وی بس ما د ښځې شکایت راوړو چې ښځه را باندې اواز راوچتوي او جوابونه راکوي. نو ستال مې کور کې دن نه ولیده، نو چې ته ګزاره کې مونږ به سر کې کوو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته فرمایي دا خبره قابل غور ده ښه، دې خبرې ته لږه توجه ورکړي. وی ښځه له سړي 15 ډیوټۍ کوي، یو د له جامې وینځي، څادرونه د لیندي، د دوبي خدمت کوي. که دی نه کولې او دا د دوبي له وړې څونه پیسې به دې لګېدې. بل د پخلي خدمت دله کوي. که دی نه کولې او هوټل نه دې روټۍ راوړه یا د نوکر نیوه نو اشپز نو څونه پیسې به یې نه اخېستې. دریم د کور څوکیداره دی ده. که دی نه کولې چې نشم څوکی نشم کولی نو بیا څوکیدار له تنخوا ورکوله څونه پیسې دې لګېدې. څلورم د کور صفایي د چپړاسي خدمت ته کوي کلاس فارم. که دی نه کوله چې ځان له سړی راوله څونه تنخوا به رتله. او پنځم نظر دې پې د ګناه نه بچ دی. نو چې کومه ښځه ستا په کور کې دا 15 ډیوټۍ کوي نو ګزاره ورسره نه کوې نو څه به کوې؟ نو ښځو سره به ښکلې ژوند تېروی. ښه دا مې ځکه ووی چې رسول الله مبارک و مرض وفات کې چې راووته، مرض وفات کې 3 ورځې پس وفات کېږي او هغې کې اعلان وکړه الا فاتقوا الله فی النساء، خبردار خبردار د خدای نه ویریږئ ورې ښځو سره ظلم ونه کوئ. نو ښه ژوند به تېروي انشاءالله. نو انشاءالله دا خو زمونږ برخوردار دی، کشر دی، بچی دی ستاسو د ټولو. او الحمدلله اخلاق یې ډېر ښه دي. زه خو یې پېژنم د مخکې نه، موږ سره ځي راځي. الحمدلله ژوند به شکر دی ښې. او دی یو ښه پیشخیمه ده چې دا د نکاح ځان له تقریب جوړ کړو، مجلس ته عبادت یو مجلس. او تاسو مشران راوغوښتئ، موږ یې هم راوغوښتو. الله دې وله پکې برکت واچوي او الله دې خوشحاله ژوند سره د والدینو او سره د ټول خاندان نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.